بسم الله الرحمن الرحيم. وإلا فإن دل بهيئتنا على زمان فكلمتنا وإلا فهو اسمنا. طالب التپاس منگو تاسی اویلی چه افراد و ترکیب دا صفتین دا لفظ دی. د لفظ مو دو قسمونه ذکر کړل، یو مفرد او بل مرکب. وجه د حصر دوانو کې ماتن اویلا. اوس تقسیم کوي د چا د مفرد اقسامو ته په دې طریقه باندې چې مونږ ویل دا مفرد به خالی نوي یا به دا مرأت وي د پاره د تعارف د غیر فقط. کدا مرأتو د پاره د تعارف د غیر فقط نو فعاداتنا نو دا یو قسم شده چا د مفرد یا د کلمې کو نحویان وی کنه دوی خو نه وی خدا یو قسم شده چا د مفرد. لاندې راشي و الا کچرتدا سنوا استثناء ذکر کو نو فإن دل بهيئته على زمان فكلمتنا کچرت دلالت کو دی په اعتبار د چا سره د هيئت خپل سره او دا دلالت کو علی زمان په زمانه باندې فکلمتن دا بیا کلمه ده. دا بیا څه شی ده؟ دا و الا استثناء راغله هغه پاس ځای نه استثناء کوي. وهو ان كان مرآتا لتعرف الغير فعادات استثناء وکي اوای وان لم يكن المفرد مرآتا للتعارف الغير کدا مفرد مرآت د پاره د تعارف د غیر نو دا مفرد څه نو مرآت د پاره د چا نو د تعارف د غیر نو نو دا مفرد بیا خالی نوي اما مقترن باحد الازمنه الثلاثه او لا یا به مقترن وی تر یو د ازمنه او سلاسو او یا به نوی کچیرته مقترن وو باحد الازمنه الثلاثه نو فکلمه عند المناطقه وفعل عند النحات. دا بیا پنځ د منطقيانو څه شی دی او فعل د پنځ د چا باندې د نحات باندې بلې تو ګورا. و الا او کچر مقترن تر یو د ازمنه او سلاسو پوره نو فهو اسم عند الفريقين نو دا بیا اسم د پنځ د چا باندې د فریقینو باندې. دا بیا اسم د پنځ د چا باندې د ته دوه فریقین بیا څه شی وی طالب اسم وی. د عبارت په مقصد خو پوه شول ان شاء الله. تاسو راشي دي زیته د استثناء تراشي. دا پاس خبره مونږ وکړه طالب دلته وی و الا فان دل بهيئته على زمان کچیرته دی کلمې یعنی د مفرد دلالت کوو بهيئته على زمان الک هيئت راغله هيئت چاته ویل کیږي. نو دوه قسمه خبرې مونږ استاد مخې ته دي. یو ته مونږ تاسو هيئت ویو بل ته ماده ویو. خلک کوئی صيغه کې دوه شیان دي، یو په صيغه کې هيئت ده او بل په صيغه کې څه شی ده ماده. ماده د صيغه چاته ویل کیږي او هيئت چاته ویل کیږي. و ماده طالب دلالت کوي تنها په حدث باندې. تنها په چا باندې؟ لکه ضربه. په دې ضربه کې ماده څوک ده؟ دا دوات او را. نو دا دوات را با تنها دلالت په حدث باندې کوي چې دا وهل دي، دا یو کار دی. دقی شی ته څه ویل کیږي؟ ماده. ماده دلالت تنها په حدث کوي. او یو طالب څه شی دی؟ هيئت. هيئت دې ته ویل کیږي چې دا به دلالت کوي په شیئینو باندې، یو حدث دی او بل نسبت دی. یو حدث دی دا دوه ترې بین اوسته هيئت ورته ورکا څه شی وایا؟ ضربه وایا. څه شی وایا؟ ضربه وایا. نو ضربه هم دلالت په چا وکړه؟ په حدث وکړه چې هغه وهل دي، او هم دلالت په چا وکړه طالبه؟ په نسبت باندې وکړه. خلک وایي ضربه زید وهل وکړل کنه.
یا یضرب زیدون زید وهل کوي. نو قانون دا دی چې هیئت دلالت په نسبت او په حدث دواړو کوي، دې ته هیئت وایي. او هر چې ماده ده نو ماده دلالت کوي تنها په چا باندې؟ په حدث باندې. لکه په دوربه کې دا دوه درېبي دا دلالت تنها په چا باندې کوي؟ په حدث باندې کوي. خو که کله دې دوربه کړه نو د مادې سره هیئت ورته عارض شه. هغه هیئت دا چې دوه ته وړاندې کړه، را دې وروسته کړه، با دې وروسته کړه، ترتیب دې ورکړه، په یو دې فتحه راوړه بله بل، نو دا اوس دلالت په چا باندې کوي طالبه؟ دا په حدث سره په نسبت هم دلالت کوي. په چا باندې؟ مسله باندې خو انشاءالله تاسو پوه شولئ. اوس بل ټکي ته راشئ. دلته یو څو قیودات موږ او تاسې وایو. فإن دل کچر دلالت کو دا دلالت کی دا مفرده بهیئته، دلته قید ولګوئ. فإن دل باعتبار نفس هیئته الکائنة فی مادة موضوعة متصرفة دالة فی الذهن على زمان من الازمنة الثلاثة فکلمتنا. دا قیودات موږ تاسو ټول کافیه کې ویلي دي، دلته صرف زه تاسو ته اشاره کوم. اول قید مو وویل کچرې فإن دل بهیئته، نو په دې سره خارج شو لفظ د چا؟ د ماضي او حال او د مستقبل. لفظ د ماضي او حال او مستقبل دا اوتل، ځکه دا هم دلالت کی په یو د ازمنه او ثلاثه باندې. ماضي تیره شوې زمانه، مستقبل را روانه زمانه، حال اوسنۍ زمانه. دلالت هر یو په چا باندې کی، او دا دلالت به هیئته نه ده بلکې دا په اعتبار د ماده سره ده. دا ماده په حساب ماضي چاته لیکي؟ تیرې شوې زمانه. دا تیرې شوې زمانه باندې چې دا کلمې د ماضي دلالت وکړه، دا په اعتبار د هیئت سره ده که په اعتبار د ماده سره؟ یا لکه د دې ماده خپل معنا تیرې شوې زمانه ده. دا داسې نه ده چې د هیئت په وجه باندې په تیره شوې زمانه دلالت وکړه، لکه څنګه چې ضربه په تیره شوې معنا باندې زمانه باندې دلالت کوي. ضربه کې یو ماده و یو پکې هیئت وکړه، نو مادي دلالت په حدث کو چې دا وهل و. خو دا ضربه چې دلالت په تیرې شوې زمانې باندې کو، دا کله کو؟ په اعتبار د هیئت سره چې تاسې غده ماضي جوړه کړله، تعبیر دې تېنه وکړه ضربه، اوس معنا دا ده چې پلاني سړي وهل وکړله. ورسېدی؟ دا دلالت په اعتبار د چا سره وي؟ الا د هیئت سره، د یعنی دا زمانی باندې په دلالت کی، خو په اعتبار د هیئت سره. لہذا ماضی حال استقبال دا تینا اوتل، و دا دلالت هر یو په یو معنا باندې کوي، په زمانه باندې دلالت کوي. دا دلالت په اعتبار د هیئت سره نه دی بلکې دا په اعتبار د ماده سره دی. خپل دا ماده دلالت په تیرې شوې زمانه یا اوسنۍ یا را روانې زمانه باندې کوي. د قید په معنا پوه شولئ. دویم قید مدا معتبر کا چې دا دلالت کوي په اعتبار د نفس هیئت سره. په اعتبار د چا سره؟ نفس هیئت قید مو لګو. په دې سره خارج شو ضارب الامس. څه شي طالبه؟ ضارب الامس څه معنا؟ پلانې سړی وهون کې و، څه شی پرون، یا څوک کوی ضاربون غدن، پلانې سړی وهون کې دی، څه شی سبا. نو دلته ګور هلته معنا خو شته، یو کې غدن ده او بل کې څه شی دی؟ امسې ده. دا هم دلالت کوي په یو د ازمنه او ثلاثو باندې، لیکن په دې اعتبار سره، په اعتبار د چا سره؟ د نفس هیئت سره دلالت نه کوي، بلکې دا دلالت کوي په اعتبار د یو امر خارج سره او د قرینې خارجي سره چې امسې ده او غدن ده. دلالت په اعتبار د چا سره وکړه؟ نفس هیئت سره نه، بلکې دا دلالت یو که په اعتبار د چا سره؟ قرینې خارجي سره، چې هغه یا امسې ده او یا طالب غدن دی. څو قید شول؟ دریم قید مو پکې دا ولګو چې دا هیئت به کائن وي په ماده موضوعه کې. دا هیئت به چیرته وي؟ په ماده، کومه ماده؟ چې موضوعه ده. دا موضوعه قید چې مو ولګو نو په دې سره جسک خارج. دا جسک ګوره دا هم دلالت کوي په ماضي باندې، لیکن دا هیئت په ماده موضوعه کې نه دی، ځکه چې ماده د دې جسک ده او جسک لفظ محمل دی، نه لفظ موضوع، نه لفظ وشوه. څلورم قید مو دا ولګو چې دا ماده چې دی دا به متصرفه وي، یعنی دا هیئت به کائن وي، دا هیئت به کائن وي په ماده متصرفه کې. په دې سره خارج شو حجر.
لکه حجر هم دلالت کی په اعتبار د هيئت سره په یو د ازمنه او ثلاثه باندې، لیکن دا ماده څه شی حجر، لیکن دا ماده متصرفه نه ده، په دې کې تصرف نه کیږي. او دا دلالت په ذهن قید مور سره ولګاو، نو طالب دا دلالت د مفرد په زمانه باندې په ذهن کې په دې قید سره خارج شو مصادر كلها لکه زر دغه رنګ نصرن منع وغیره، ځکه مصادر دلالت کی په زمانه باندې خو په تحقق او په وجود کې. تحقق وجود کې دا معنا چې دا حدث خو چې موجودیږي خو په زمانه کې خامخا موجودیږي، ولیکن دا مصدر دلالت په زمانه باندې په ذهن کې نه کوي. دا چې ذهن کې د مصدر د منعون یا د نصرون یا د ضربون معنا راواخستله، نو دا پیوسته نه ده تر چا پورې؟ تر یوې زمانې پورې. ګر چې په خارج کې که دا معنا موجودیږي نو په یو زمانه کې به خامخا وي. په قیوداتو باندې تاسې پوه شولئ. ورپسې راځئ فإن دل بهيئته على زمان فكلمتنا، اوس درته وایي وليس كل فعل عند العرب كلمة عند المنطقيين. دی وایي نه دی هر یو فعل عند العرب کلمه عند المنطقيين. غرض د په دغه عبارت سره بیان د نسبت دی په مابین د چا کې؟ د کلمې د منطقیانو کې او د فعل د چا کې؟ عربان فعل وای او دوی کلمه وای. د دې په منځ کې نسبت کوم یو؟ نو پرون مې تاسو ته نسبت په مابین د عادات او د حرف کې ذکر کړی. نن دې دلته نسبت په مابین د کلمې او د فعل کې ذکر کوي. نو دا یاد کا طالب چې د دې په درمیان کې نسبت د عموم خصوص من وجه ده. څو مادې غواړي؟ یو ماده اجتماع او دو ماده د چا غواړي؟ د افتراق غواړي. نو داسې تعبیر به وکړو. ماده د اجتماع څه شی ده؟ ماده اجتماع دا د طالبه چې کل کلمه فهو فعل، کل کلمه الکه معلومیږي دا چې دا فعل عام دی او کلمه څه شی ده؟ نو هر کلمه فهو فعل. مثال به په خارج کې څنګه ای؟ لکه ضربه. ضربه څه شی ده؟ کلمه ده کنه؟ څه شی ده؟ عند النحات عند المناطق کلمه ده ضربه. او طالب فعل هم ده عند النحات، ځکه د فعل تعریف ور باندې څه شی دی؟ ور صادق دی. خو دې بل طرف ته وګوره، بعض الفعل عند النحات فهو كلمة عند المناطق. بعضی څه شی؟ هله فعل پنځ د چا باندې؟ بعض موجبه جزئیه شو ګوره. بعضی فعل پنځ د چا؟ دا به کلمه وي عندله، لکه ضربه او يمشي. ضربه دا ضربه څه شی دی طالبه؟ فعل دی. نحات مرتفع وای. صحیح شو؟ يمشي طالبه څه شی دی؟ او نحات مرتفع شی وای کلمه وای. ضربه تم کلمه وای او يمشي تم څه شی وای؟ بل ټکی ته وګوره، بعضی فعل ده کنه. او بل قانون ته وګوره، دا بل طرف نه قضیه را صادقه کوه، ليس بعض الفعل عند النحات كلمه عند المناطق. ندا الا سالبه جوزيه ندا الا بعض فعل عند النحات څه شي ندا کلمه عند له مناطق. مثال د هغه بس شي لکه امشي او اضربو، صيغه د متکلم سره. ضربو يمشي دا فعل پنځ د چا باندې؟ نحاتو. کلمه هم عند المناطق. او اضربو امشي فعل دی عند المناطق عند النحات، ولیکن کلمه نه ده عند المناطق. پنځ د چا باندې خبره کو. وليس كل فعل دی وینه ده هر یو فعل عند العرب، هر یو فعل عند العرب دا کلمه نه ده عند المنطقيين. او دا ولی وای ځکه دا امشي چې ده مثلا فعل عند العرب وليس بكلمه او كلمه نه ده، نو فإن نحو امشي لك دا امشي را واخلا مثلا دا فعل ده عند العرب وليس بكلمه او كلمه نه ده، لاحتماله الصدق والكذب، ځکه پدې کې احتمال د صدق او کذب شته. دا دلیل دی. بخلاف يمشي په خلاف د چا سره؟ د يمشي سره. وای په يمشي کې دا فعل دی او کلمه ده، ځکه پدې کې احتمال د صدق او د کذب نشته دی.
د چا نشته دی؟ تاسو دا دلیل یو ځان سره جوړ کړئ، تعبیر وکړئ. دا دلیل په دې طریقه باندې وایي امشي چې دی دا کلمه نه ده. امشي څه شی نه ده؟ ولې دا مدعا وایي لأن جزء لفظه يدل على جزء معناه، ځکه جز د لفظ د دې دلالت کوي په جز د معنا باندې صغرا. وكل ما هذا شانه فهو ليس بكلمة كبرى. نو فامشي ليس بكلمة دا نتیجه شوا. دلیل د صغرا دا د طالبه چې جز د لفظ د امشي دلالت کوي په جز د معنا باندې، ځکه حمزه د امشي دلالت کوي په فاعل متکلم باندې او مشي دلالت کوي په حدث باندې. حمزه په خپل معنا دلالت کوي او مشي په خپل معنا باندې دلالت کوي. هر چې دلیل د کبرا دی، ځکه چې کوم شي چې جز د لفظ دلالت په جز د معنا باندې کوي نو هغه مرکب وي او کلمه طالبه مفرده ده. کلمه څه شی ده؟ ځکه چې کلمه قسم ده د چا نه د مفرد نه، نو دا امشي کلمه نشوله، امشي بلکې کلام ده. ورسېدې په دې باندې امشي ته دوی څه شی وایي؟ کلمه عند المناطق نه ده. ولې؟ ځکه طالبه دا کلمه قسم د چا ده د مفرد نه. موږ ویل چې کلمه مفرد سره یو شی دي، نو چې کلمه مفرد دې سره یو شی کړله نو اوس په دې ځای کې وګوره نو صغرا ثابته شوه که نه چې امشي په نزد د دوی باندې څه شی نه ده. هله ځکه په دې کې احتمال د چا شته؟ د صدق او د کذب شته، جمله ده. او مفرد طالبه قسم د چا دی؟ د کلمې ده. نو چې قسم د چا شو؟ د کلمې شو، نو په هغې کې څه شی نشته دی؟ احتمال د صدق او د کذب نشته. د هغې جز د لفظ دلالت په جز د معنا نه کوي، مفرد دې ته وایي، او د دې جز د لفظ دلالت په جز د چا باندې کوي؟ وایي امشي کلمه نه ده. ولې؟ هله امشي ولې؟ لأن جزء لفظه يدل على جزء صغرى وكل ما هذا شانه فهو ليس بكلمة كبرى. نو امشي دلیل د صغرا ظاهر دی، حمزه په خپل معنا دلالت کوي او طالبه مشي په خپل معنا باندې دلالت کوي. دلیل د کبرا هم ظاهر دی. کوم شی چې جز د لفظ دلالت په جز د معنا کوي نو هغه خو څه شی وي؟ کلمه نه وي. نو امشي چې دی کلمه نشوله. بلې طور پسې راشي بخلاف يمشي، په خلاف د چا سره؟ د يمشي سره. معترض وی چې لکه داسې چې شي نو په يمشي کې خو احتمال د صدق او د کذب شته دی که نه؟ نو په کار دا ده چې ولې يمشي فعل دی او ضمیر پکې د هغې څه شی دی؟ نو په کار دا ده چې دام بیا څه شی شي؟ کلمه نه شي بلکې څه شی شي؟ او تا مخکې ویل چې يمشي څه شی دی؟ فعل. نو دی راغې جواب کوي په دې طریقه باندې بخلاف يمشي. حاصل د جواب دا دی چې يمشي احتمال د صدق او د کذب نه لري، ځکه په دې کې نسبت فاعل ته موجود نه دی. نسبت چاته موجود نه دی؟ اول نه دی موجود. وایي ځکه طالبه مرجع مخکې لفظا ذکر نه لفظا ذکر ده، نه معنا ذکر ده او نه حکما ذکر ده. د مرجع دپاره درې صورتونه مونږ ویلي وو، لفظا او معنا نه، او دلته یو هم نه ده. ته تنها یضرب ووایه که نه او تنها یمشي ووایه که نه. نو دا یمشي به هغه دوران کې احتمال د صدق او د کذب لرودی چې تا ویلي وی چې زیدونه یمشي. دا بیا احتمال د صدق او د کذب پکې، دا بیا کلام، دا بیا څه شی نه وه؟ طالبه کلمه نه وه. نو زیدون به مبتدا وی، یمشي به فعل وی، ضمیر به پکې وی، هغه به فاعل وی، راجع به وی چاته؟ زید ته. راجع به وی چاته؟ او دلته خو دا شی نشته. تنها یمشي ووایه نو ضمیر پکې شته، تنها یضرب ووایه ضمیر پکې شته، نو جز د لفظ دلالت په جز د معنا وکړه؟ نه. احتمال د صدق او د کذب پکې شته؟ نه. نو دی ځکه وایي بخلاف یمشي، په خلاف د چا سره؟ چې دا یمشي چې دی دا کلمه د طالبه او دغه رنګې څه شی؟ امشي دا کلمه نه ده بلکې څه شی ده؟ دا کلام نه. د دې جز د لفظ دلالت په چا باندې کوي؟ همدا وجه د طالبه تاسو ویلي دي. ګورئ کله چې د یمشي نه وروستو، د یمشي نه وروستو یا د امشي نه وروستو تا ضمیر راوړه، د امشي نه وروستو، نو دا د دې دپاره فاعل نه وي بلکې دا تاکید وي. امشي انا، نو انا تاکید دی که فاعل دی؟ او که چېرته د یضربونه د وروستو ضمیر راوړه نو هغه فاعل دی. خو دې نه دا معلومېږي چې فاعل ورسره مخکې نه و که نه. او په دې کې خپل فاعل شته دی. په امشي کې د دې نه وروستو ضمیر راوړه، دا فاعل نه دی، به دا به تاکید د چا وي؟ د امشي وي. لکه اسکن انت وزوجک الجنه. دا اسکن انت چې راغلی ګوره، نو دا انت ټول تفاسیر درته وایي چې دا انت تاکید دی دپاره د هغه ضمیر چې کوم ضمیر په اسکن کې پروت دی، دا فاعل نه دی. او دا تاکید د څه دپاره راوړلی شوی؟
ځکه په دې فاعل باندې دا وروستو وزوجک ور عطف دی او عطف د وزوج د یو کلمې دا په ضمیر متصل باندې نشي کېدلی عطف د یوې کلمې په ضمیر متصل هغې صورت کې کیدی شي چې تاکید د هغې په ضمیر منفصل سره راغلی مسله باندې پوه شولی که ونه رسېدی پې نو دلته وګوره ښه دا امشي او یمشي باندې پوه شوي ګوره یمشي د دوی په نس څه شی نه ده کلمه نه ده که امشي او یمشي څه شی ده امشي ولی کلمه نه ده ځکه د دې جز د لفظ دلالت په جز د معنا کوي احتمال د صدق او د کذب پکې دی او د یمشي جز د لفظ دلالت په جز د معنا باندې والا فهو اسم دا الا هم شرطیه ده تعبیر وکا وان لم يدل کچرت دلالت نه کیدا بهیئته علی زماننا نو فهو اسمنا نو فهو اسم د دې لپاره طالب د اسم د منطقيانو او د اسم د چا نحویانو په منځ کې سره کوم فرق شته دی کنه نو هم دلته د قزړه خبره ده چې موږ تاسو وکړه عموم خصوص دی پکې كل اسم عند العرب فهو اسم عند المناطق هر اسم عند العرب دا اسم دی په نزد چا باندې د منطقيانو باندې اسم دی په نزد چا باندې لکه زید عمر بکر ګوره ټول ورته څه شی وای اسم ورته وای او طالب لکه ماده د افتراق بعض الاسم الا عند المناطق بعض اسم عند المناطق فهو اسم عند العرب لکه هم دغه زید شو او ماده د افتراق را واخله لکه اسماء افعال عند النحات اسماء دي او عند المناطق ولی جز د لفظ دلالت په جز د چا باندې کی راضی ورپسې والا فهو اسمنا ومن خواصه دی وی د خواص مکبر او معظم او د اسمنا الحكم عليه حکم د پچا باندې په دې اسم باندې کافیه شریفه کې مې خبرې کړې هم دلته هم دقه دي ومن خواصه الک من داخل دی په خواص باندې او من تصویر چې په جمع داخل چې نو د لپاره د تبعیض وي نو معنا دا ده چې بعضی د خواص مکبر او معظم او د اسمنا څه شی دی الحكم حکم د پچا باندې په دې اسم باندې یعنی کون د اسم د محکوم علیه طالبا نور خواص د اسم څه شی دي تاسو هلته ویلي چا یو ذکر کړي دي طالبا چا پکې یو ذکر کړي دي کافی ملاسه 15 ذکر کړي دي دلته پکې یو ذکر کا څه شی پکې ذکر کا او نور خواص نه دي ذکر کړي ولی وجه دا چې د دې خلکو نور مقصود نه دي منطقيان د نور سره کار نه لري دا نور کتابونو مسلې دي د اعراب سره تعلق لري د دوی تعلق د دې سره چې اسم به محکوم علیه واقع کیږي نو ځکه دا یو ته نه راواخسته او فعل به محکوم علیه واقع کیږي نو ځکه ته نه مغه یو راواخسته اوس کته وی چې لکه دا څه وجه ده چې اسم به محکوم علیه واقع کیږي او فعل به محکوم علیه نه وي محکوم به وي فعل دې محکوم علیه واقع شي کنه نو جواب تاسو ولته نحوی کتابونو کې کړی وي فعل چې دا واضح وځ کړی دی محکوم به او کوس محکوم علیه واقع شي لازم بشي خلاف ورزي د وځي د واضح نه خلاف ورزي د وځي د واضح نه څه شي ده دا باطل ده مسله باندې پوښوي معترض وی تاویل چې ومن خواصه ولک خاصه شيء ما يوجد فيه ولا يوجد في غيره دي تویل کیږي زبتا توخه ما چې دا به خاصه د اسم نوي لکه مثلا تویل خاصه د اسم محکوم علیه ده دا نور چې د څه شي دا به محکوم علیه نوي زبدر توخه چې اسم به نوي محکوم علیه به واقع وي لکه قضا او حملی او شرطي او کې موږ تاسو ویو کنه زيدون العالم قائم زيدون العالم دا قضیه حملیه ده زید اغه زید چې عالم دی نو هغه ولاړ نو زیدون موضوع صفت او دی طرف ته العالم موصوف او العالم صفت او قائمونی خبر دغه رنګ ان كانت الشمس طالعه جمله شرطیه ده دا څه شی دی طالب محکوم علیه فالنهار موجود دا محکوم به ده نو دلته چې موږ تاسو وګورو ښه په دغه ځای کې چې دا توي چې زیدون العالم قائم یا توي چې ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود نو په دې صورت کې څه شی دی محکوم علیه واقع شوی دی او استاد قاعده مطابق په کار دا چې دا محکوم علیه واقع نشي ځکه ته اسم قسم د چا دی د کلمې دی او کلمه کې معتبر څه شو افراد او دلته چې موږ وکړل دا خو مفرد نه دی محکوم علیه دی او مفرد نه دی ان كانت الشمس طالعه محکوم علیه فالنهار موجود دا محکوم به ده دغه رنګ زید العالم محکوم علیه او قائمون څه شی دی محکوم به ده او توي چې الکه دا خاصه د اسم محکوم علیه خاصه د اسم کې خو په کار د چې افراد د افراد نشته د ګوره جملې دی او محکوم علیه واقع شوی دی
نو دی راغی جواب یې وکړو چې دلته مونږ خاصه حقیقي نه اخلو بلکې خاصه اضافي اخلو. خاصه اضافي دا معنی چې دا په نسبت سره بعضې معادات ته وي، نه جمعي معادات ده. نو دلته دا هم خاصه ده په نسبت سره چاته بعضې معادات ته چې کلمه او عادات دي، نه په نسبت سره جمعي معادات ته چې مرکب وي. څه شی وي؟ یعنې دا معنا نه چې محکوم علیه به نو څه به وي؟ مرکب به نه وي. محکوم علیه به دا معنی دا خاصه ده، او دا خاصه به په فعل کې نه موجودېږي، او دا خاصه به په چا کې نه موجودېږي؟ په حرف کې نه موجودېږي. دا معنا نه چې په مرکب کې به هم نه وي. یعنې خاصه حقیقي نه اخلمه چې دا خاصه شامله چې ورته وایي، بلکې خاصه اضافیه اخلمه په دې معنا چې په نسبت سره ځینو ته به وي او ځینو ته به. ومن خواصه الحكم عليه، او د خواص مکبره او معظمه د اسم نه حکم دی علیه په چا باندې. وقولهم من حرف جر وضرب فعل ماض لا يريد فإنه حكم على نفس الصوت لا على معناه والمختص به هو والمختص به هذا والمختص به هو. غرض شارح په دغه عبارت سره د فد اعتراض ده. معترض وی مناسب ته ویل چې د خواصو د اسم نه دا د چې اسم به محکوم علیه واقعي. زه به درته واخیم اسم به محکوم علیه به نه وي. لکه تاسې وګورئ من حرف جر، من محکوم علیه ده او حرف جر محکوم به ده. وضرب فعل ماضن، ضرب دا محکوم علیه ده او فعل ماضن ده محکوم به ده. هلکه ضرب فعل ماضی ده، ضرب فعل نه ده او دغه محکوم علیه ده مبتدا او فعل ماضی ورته خبر ده. من حرف جرنا دا من څه شی ده؟ من حرف جر. نو من څنګه ده؟ چا ده؟ حرف ته کنه او مبتدا واقع شوی ده محکوم علیه او حرف جر نه خبر ده. نو ته څنګه وایي چې محکوم علیه ده خواص ده اسم نه دغه ده؟ اسم ده او طالبه اسم نه ده، فعل ده او حرف ده او واقع شوی ده څه شی محکوم علیه. نو دی راغی جواب یې وکړه. خلاصه د جواب دا دی، مناسب ته په دې ځای باندې پوه نه یې. خلاصه د جواب دا ده، وایي ګوره زه چې دا من حرف جرن وغیره چې دې ځینو کې دا مبتدا واقع شوی دی یا فعل مبتدا واقع شوی دی، نو دلته دا مراد اللفظ دی. دا حکم په نفس صوت باندې دی، یعنی په لفظ باندې دی، لا علی معنا. حاصل د جواب دا دی چې مراد زمونږ د کون د اسم نه محکوم علیه دا ده، دا حکم به شوی وي په معنا باندې نه په لفظ باندې. او دلته چې حکم شوی دا په معنا نه دی بلکې معنا خو غیر مستقله ده دغه شیانو کنه. حکم په لفظ باندې شوی نو دا مراد اللفظ دی. نو داسې تعبیر وکړو چې لفظ من الا لفظ من حرف جر، لفظ ده من حرف جر ده، نو دا مبتدا شو خو مراد اللفظ ده. او دې طرف ته لفظ د ضربه چې دی فعل ماضی نه، لفظ د ضربه څه شی دی؟ فعل ماضی ده. دا د ضربه لفظ چې دی دا فعل ماضی ده. نو ګوره مراد اللفظ ده. او زمونږ استاسو مقصود دا دی چې خاصه د اسم چې محکوم علیه ده هغه به اعتبار المعنا ده نه به اعتبار معنا. پوه شوي تاسو؟ والمختص به مختص تر اسمه پورې هو هذا الاول څه شی دی؟ والمختص به هو هذا، مختص په دې سره څه شی دی؟ دغه دی. یعنی مختص په اسم پورې دغه دی چې دا څه شی وي هله معنا باندې، نه په چا باندې په لفظ باندې، نه په چا باندې. والاول يجري في المهملات ايضا، مناسب کا مراد اللفظ را واخستلی شي نو هغه موضوعات خلا پرې د چې هغه مهملات پورې هم هغه کوم جاری کیږي. یعنی کله چې یو شی مراد اللفظ را واخلي نو بیا خو موضوعات پرې ده دي په مهملات کوم جاری کیږي. لکه مثال مونږ او تاسو وایو کنه جسق مهمل، دا جس محکوم علیه نه ده او مهملون څه شی دی؟ محکوم به نه ده. یو مبتدا ده بل خبر ده. نو چې یو مبتدا ده بل خبر ده نو کته چې په اسم کې خو څه پکار و؟ وضع پکار و. کله اسم قسم د چا شو؟ د کلمې شو او معتبر په تعریف د کلمه کې وضع نه و. نو پکار دا چې دی کې د موضع وي. دا اول چې وایي شي چې مراد لفظ واخلې الفاظ موضوع خلا پرې د چې هغه په الفاظ محمله کې هم جاری کیږي. په دې باندې خو ان شاء الله مازغه خلاص ولا دې زین اخواته چې درته وضاحت کوي او وای درته چې وايضا ان اتحد معناه نو فمع تشخصه الا جزئینا او لاندې ورپسې چې دی او کلیونه او کلی مشه دا شی آسان دی. ها تاسو سره ما وعده کړې و زما د ترتیب مطابق چې په مدرسو کې سلم ویل کېږي طالبہ دغه د مفهوم شریف را روان دی. ها څو پانو ته پاتې دي
دا دی 3 او دا دی یعنی 5 پنځنیمې پاڼې موږ تر مفهومه پورې پاتې دا د سولم شټاپ دی په مدرسو کې خو زه تاسو تر مفهومه نه وایم چې څومره مو وس کېده درته یې وایم چې دا شاته مهمې نکتې پکې را روانې دي خو شټاپ د مدرسو مفهوم دی ښه د مفهوم نه اخوا ته څوک سولم نه وایي فيه المثمرات واسماء الاشارات فإن الوضع فيها وإن كان عاما لكن الموضوع له خاص على ما هو التحقيق وبدونه متوات إن تساوت أفراده في الصدق وإلا فمشككنا وحصر التفاوت في الأولوية والأولية والشدة والزيادة ولا تشكيك في الماهيات ولا في العوارض بل التشكيك في اتصاف الأفراد بها فلا تشكيك في الجسم ولا في السواد بل في أسود ومعنى كون أحد الفردين أشد من الآخر أنه بحيث ينتزع عنه العقل بمعونة الوهم أمثال السجده ويحلله إليها حتى أن الأوهام العامة تذهب إلى أنها متألف منها نففهما طالب دیوی و أيضا إن اتحد معناه غرض د سلم مناسب د دغه عبارتنا اوس طالبا تقسیم د چا ده د مفرد ده اقسام تا خدا تقسیم ثانی د مفرد ده یو تقسیم منګو تاسو مخکې په مفرد کې وکا عادات او کلمې او اسم تا اوس دویم تقسیم کې ده پچا کې په دغه مفرد کې خدغه تقسیم مفرد ته ابتداءً دا تقسیم خکاریږي قسمین ہوتا ګورو نو خکاری چې دا تقسیم چاته دي 2 اقسام ہوتا خو کبیا انتهاءً ګورو دي تقسیم تا نو دا تقسیم قسمین ہوتا نه دی بلکې تقسیم د اقسام 7 ہوتا چا د تقسیم دیتا نه اقسام 7 ہوتا اولا چې منګه او تاسو وایو دا تقسیم د قسمین ہوتا نو وایو چې دا مفرد به خالی نوي یا به واحد المعنی وي او یا به نو واحد المعنی کثیر المعنی سو اقسام شول دویمه نقطه ته وګورئ دا تقسیم اولی دی پکې انتهاءً منګه او تاسو وایو چې دا تقسیم د اقسام 7 او تا په دې طریقه باندې واحد المعنى په 3 قسمه ده جزئی کلی متواتی او کلی مشکک دا 3 وانه د اقسام د چا دي د واحد المعنى دي او کثیر المعنى تقسیمیږي 3 اقسام تا منقول مشترک حقیقت او مجاز منقول مشترک او حقیقت او داولنی اقسام کلی متواتی او کلی مشکک په دې باندې ان شاء الله تاسو پوښولئ اوس دې تراشی تاسو وجد حصر په دغه معناګانو کې دا چې مونږ تاسو وی دا واحد المعنى به خالی نوي دا مفرد واحد المعنى یا به سره د تشخص نوي ها تشخص به ور سره ملحوظ وي تعین به ور سره ملحوظ وي او یا به طالب دا واحد المعنى صادق وي په خپل افراد باندې علی السویه یا به دا واحد المعنى صادق په خپل افراد باندې علی الاختلاف کچیرته دا واحد المعنى طالبات تا ملحوظ کړي او سره د تشخص او د تعین نه دا جزئی شو دا څه شو واحد المعنى د معنا یو ده او تا ملحوظ کړي سره د تشخص نه ځکه جزئی کې تشخص وی طالب او تعین وی لکه مثلا زید دا جزئی ده کنه او انسان څه شی ده دا کلی ده نو دا زید جزئی ده ولی ځکه د معتبر وی سره د تعین او د تشخص نه
زید نه مراد مطلق حیوان ناطق نه دی بلکې زید نه حیوان ناطق مراد دی خو نو تشخص ته ملحوظ کو ور سره نو دې ته څه شی ویل کېږي طالب جزئی ویل کېږي او یا بداسي وی چې دا واحد المعنا به صادق په خپل افراد باندې وي افراد بلري او دا صادق والے په خپل افراد به علی السویه وي او یا به صادق والے په خپل افراد علی الاختلاف وي څه شی به طالبہ کا صادق والے د جزئی په خپل افراد باندې الا علی السویه نو دې ته دوی کلی متواتی وي دا واحد المعنا تسوي کلی متواتی وای او کچرته طالب صادق والد چا د واحد المعنا په خپل افراد علی الاختلاف نو دې تبع څوی لیکي کلی مشکک مثالونه کوم په کومه وشوا او دا نور چې دا دویم تقسیم کې چې منګه او تاسو وایو چالک دعا کثیر المعنا به سو معناګانی لري څلور اقسام لري منقول ده مشترک ده او حقیقت نو د منقول او د مشترک او د حقیقت او د مجاز تعریفونه موږ تاسو مخکې کړي منقول دا مې درته سوالات کې وضاحت کړو مشترک د دې وضاحت مې درته کړو په سوالات کې حقیقت او مجاز د دې وضاحت مې درته کړو نو چې کله دا څلور اقسام شول نو د راغې ویلې و ایزن دا ایزن چې تاسو طالب کله په ترکیبونو کې راشي کنه نو دا اصل کې مفعول مطلق دی عامل د دې څه شی مقدر وي نو چې عامل د دې مقدر وي نو تعبیر د سی کو ای ازا ایزن ازا ایزن سمانا یعنی رجوع وکړه مصنف رحمت الله علیه مصنف رجوع وکړه تقسیم ثانی د مفرد مخکې ګوره یو تقسیم اوس څه چلو ک ازا رجوع وکړه ایزن چاته تقسیم ثانی د مفرد تا اوس تقسیم ثانی د مفرد درته ذکر کړي غرض د ماتن طالب پدیزی کې اصل کې رد ده په بعض منطقيانو باندې او بعض منطقيانو باندې رد څنګه دی وې دا دویم تقسیم چې کم شوی دلته دا واحد المعنى او کثیر المعنى تا وې دا تقسیم د مفرد نه دی بلکې دا تقسیم د اسم دی تقسیم نه چا دی الکه تقسیم د مفرد ولې نه دی مفرد خو مخکې یو درې قسمه وایي اسم کلمه او عادات نو واحد المعنى او کثیر المعنى وغیره ته دې ته عادات او کلمه نه تقسیمیږي دا واحد المعنى او کثیر المعنى او حقیقت او مجاز او مشترک وغیره ته چې تقسیمیږي نو څوک تقسیمیږي اسم تقسیمیږي نو چې اسم تقسیمیږي لہذا دا تقسیم وې د کلمې نه ده بلکې دا تقسیم د چا ده او کته بیا امر لګيږي دا تقسیم د کلمې کې او د اسم نه کې نو معترض وی بیا په دې صورت کې لازمي عدم انحصار د مقسم په اقسامو کې او عدم انقسام د مقسم په اقسامو کې څه شی دی عالم الک عدم انحصار څنګه راځي نو وی کچرته دا تقسیم د چاشي طالبه الا د مفرد د کلمې شي نو لازمي عدم انحصار د مقسم په چا کې او عدم انحصار د مقسم په اقسامو کې چې دا باطل دی عدم انحصار د مقسم په اقسامو کې سره کم راځي طالبہ خو تا مخ کې ویلي چې کلمه ده نو د کلمې اقسام څو شول الا درې دی و دا د اس د مفرد اقسام څو دی ویلي او شرع لګيږي ته تقسیم کې نو تقسیم د چا دی وکړه د ټول افراد د کلمې دی وکړه کنه د یو قسم د کړه دی د یو قسم دی وکړه کنه اوس مرتول چې اسم تقسیمیږي واحد المعنى او کثیر المعنى ته مشترک او منقول وغیرہ او ته ټول افراد د چا د کلمې خورته نه تقسیمیږي کنه نو تاسو راشي د خارج نه جواب وکي مصنف رحمت الله علیه راغی ویلي چې وا ایزن ازا ایزن سمانا یعنی لکه څنګه چې مخکې تقسیم د مفرد درته کړو اقسام ثلاثه ہوتا نو دا قرانګي اوس هم تقسیم د مفرد درته کوم اقسام ثلاثه ہوتا دا تقسیم د مفرد دی دا تنها د اسم نه ده اوس کته وای چې الکه موږ چې ګورو اقسام خو د اسم دي دا خو د عادت او د کلمې اقسام نه جوړیږي چې دا کم د دلته ذکر کړی دي نو ته څنګه وای چې الکه دا ضمیر چاته تقسیم د مفرد ده وای دلته دا تقسیم د مفرد ده خو په اعتبار د چا سره دا مفرد منګو تاسو اخلو په مرتبه د مطلق شي کې مفرد اخلو په مرتبه د چا کې او په مطلق شی باندې طالب اقسام د چا حکم د عموم او خصوص دوانو جاری کیږي
مطلق شی باندې حکم د چا د عموم او د خصوصه نو دا مطلق شی موجودیږي په وجود د فرد ما سره هم چې یو فرد د افرادو نه څه شی موجود شو نو دا غي په ضمن کې بس شی د مفرد موجود وي نو دلته دا موږ چې تقسیم په اعتبار د چا سره اخلو د مفرد مطلق شی سره اخلو نو اگر کدا افراد تنها د اسم دی خود د په ضمن کې مفرد موجود ده ورسېدی په دې باندې و ايضا ان اتحد معناه دی وی کچرته معنا متحد وی معنی څه شی وی نو دلته دا معناه چې راغله طالب او متحد چې راغله نو مراد د متحد نه هغه څه شی دی واحد دغه معنی څه شی تستعبیرونه کې چې لکه مخکې تعدد او تعدد نه بعد وحدت راغله نه فإن اتحد معناه كمعنى واحده متحده د چا سره نه معنی څه شی وا واحده یو معنی وا نو فمع تشخصه دلته چای و شوبه کړی دا ویل ک دلته دا معنا هو راغله نو متبادر به د معنا نه معنا موزوله وي څه شی به وي معنا موزوله وي نو چې متبادر د معنا نه معنا موزوله شو نو دا به ورستو دا و ان کسره معناه کې ته کچرته معنا څه شی و ډیر و نو چې متبادر د معنا نه معنا موزوله شو نو ته معنا موزوله مراد وي او دا ورستو ان کسره معناه کې بس شی هم معنا موزوله مراد وي نو بیا وی تقسیم د کثیر المعنی مجاز تنسی کی چا تنسی کی نکته تم پام ده و ایزن ان اتحد معناه نو معنا نه کومه معنا واخسته نو معنا موزوله قضا واحد او دلته خو تقسیم ځای شو خدا بیا چې وای و ان کسره معناه ک معنی ډیر و نو د مفرد هغه چې معنا کې تکسر نو غي تقسیم مونږ چاته وک څلور مشترک منقول حقیقت نو الکه چې معنا نه د معنا موزوله اخستله نو په مجاز کې خو معنا موزوله نه وی کنه مجاز کې څه شی نه وی نو تاسو راشي جواب کوي دلته معناهو کې د صنعت استخدام کوي صنعت استخدام د پاره دوی مختلفه معناګانې ذکر کوي ډېری معناګانې ذکر کوي یو معنا دا ده چې دوه اسمین ظاهرین ذکر شي او د یو اسم نه یو معنا مراد شي او د بل نه بل معنا مراد شي دا یو معنا د چا د سنت استخدام ده دویمه معنا دا د چې د یو اسم د پاره معنیین دي یو معنا اراده کړی شي 50 سره په یو ضمیر سره او بل معنا اراده کړی شي 50 سره یعنی یو ځل د اسم ته ضمیر راځي یو معنا د مراد کړو بیا د ورته ضمیر راځي بل معنا د مراد کړه او درېمه معنا دا د چې یو اسم د پاره معنیین وي دوه معناګانی وي یو معنا اراده شي په اسم ظاهر سره او بل معنا اراده شي 50 سره په ارجاء د ضمیر سره 50 سره او دلته طالب چې سنت استخدام دي نو اوله معنا مراد ده چې دوه اسمین ظاهرین ذکر شي د یو اسم نه اله یو معنا مراد شي د بل نه څه شي نو دلته چې یو ظلم معنا ذکر ده او دویم ظلم معنا ذکر ده نو یو ظل معنا ذکر ده نو د دینه په ان اتحاد معناه کې معنا موزوله مراد ده او دا ورستو چې وي و ان کسره معناه معنا ذکر ده نو دلته معنا عام ده کما معنا موزوله یو که غیر موزوله وي مشکل راځي د سنت استخدام مدره معناګانې وکړي او معنا پکې دا د چې دوه اسمین ظاهرین ذکر وي د یو اسم ظاهر نه ته و معنا مراد کې او د بل اسم ظاهر نه څه شي کې نو فمع تشخصه جزئینا سره د تشخص دنه بیا جزئینا سره د تشخص نه څه شي دی دلته چا د ازینو شارحینو د جزئیون په ځای باندې طالب قید د چا لګولې د چې جزئیون بعضی منطقيان وای د جزئی په ځای باندې عالم وای څه شي وای فمع تشخصه علم سره تشخص نه بس شي دا چې علمون نو ویلو جزئیون ویل نو غرض د درات د پزین منطقيانو باندې ځینې منطقيان وی اسماء اشارات مضمرات دوی خارج وي د چانه د جزئینه وې ځکه اسماء اشارات او مضمرات اعلام نه دي نو ماتن رد وکړه چې د عالم په ځای باندې جزئین راوړل نو اشاره دي طرف ته کی چې اسماء اشارات او د غرنګ څه شی طالبه اله مضمرات دا داخل دي په جزئی کې بنا په مذهب تحقیق باندې بنا په چا باندې اسوک چې تنه خارج وي د خپل کار نه په مذهب تحقیق دا د چې مضمرات او اسماء اشارات د په جزئی کې داخل دي دا ولې داخل دي وجه وي وس کله چې جزئیون ویل ويدخل فيه المضمرات واسماء الاشارات مضمرات او اسماء اشارات په دې کې را داخل شول ولی فان الوضع فيها وان كان عاما وضع په مضمرات او اسماء اشارات کې اگر کا عام ده لكن موضوع له په کې خاص ده على ما هو التحقيق لك څنګه چې مذهب تحقیق ده مذهب تحقیق دا دی چې په اسماء اشاراتو کې
او په مضمراتو کې څه شی دی طالبه الا وضع پدې کې عامه ده او موضوع له په کې څه شی ده خو د دې لپاره چې وضع عامه ده موضوع له خاص ته تاسو په دې مسله باندې ځان پوهه کې طالب دلته دوه مذهبونه دي یو مذهب د متقدمین علماء دی کافیه کې دا خبره تاسو ته تیره ده او یو مذهب د متأخرین علماء دی پدې د باندې طالبہ مذهب د متأخرین راجح دی د سلم مناسب نو ځکه دا خبر درته وکړه دا ځان سره یاد کی طالب یو وضع عام ده او بل وضع دویم چې وګورئ یو موضوع له عام ده او بل موضوع له خاص وضع خاصه او موضوع له خاصه او موضوع له دا څلور شیان شو وضع عام عبارت ده د مرئتیت د مفهوم کلینا وضع عام چاته وي چې دا مفهوم کلی تر واخلي او د یو شي ته څه شي کې مرئت کې مثال کې پوکو او دغه رنګ وضع خاصه عبارت ده د عدم مرئتیت د مفهوم کلینا چې مفهوم کلی په دې کې مرئت نه وي یو شي ته وضع خاصه موضوع له عامه چاته ویل کېږي طالبہ الا موضوع له خاصه عبارت ده د واحد بما هو واحد نه او موضوع له عام عبارت ده د متعدد یا د کثیر بما هو کثیر نه وضع خاصه عبارت ده عدم مرئتیت د مفهوم کلینا وضع عام عبارت ده چانه د مرئتیت د مفهوم کلینا موضوع له خاصه عبارت ده د واحد بما هو او موضوع له عام عبارت ده د کثیر بما هو یا د متعدد بما هو متعدد نه دې تسویل کېږي موضوع له عامه چې کله مو دا خبره او پیژندله نو اوس طالب راشه پاسمه اشاراتو کې او په مضمراتو کې مذهبین دي یو د متقدمین او بل د متأخرین متقدمین وایي چې اسماء اشارات او مضمراتو کې وضع هم عام ده او موضوع له هم عام وضع عام څه معنی مرئتیت د مفهوم کلی پکې ده موضوع له هم عام ده دا عبارت ده متعدد بما هو او د کثیر بما هو کثیر نه وشوا متأخرین وای چې پدې کې وضع خاصه ده او موضوع له پکې وضع عامه ده او موضوع له څه شی ده نو څو احتمال شول دلته سره وضع هم خاصه او موضوع له یو لکه وضع د زید د پاره د حیوان ناطق مع هذا التشخص چې وضع هم څه شی ده طالبہ خاصه ده څه شی ده پکې او دې طرف ته موضوع له هم خاصه ده تشخص مراد ده کنه او دا رنګ چې وضع هم عامي موضوع له هم عامي لکه وضع د اسماء اشارات او مضمرات په نسبت متقدمین باندې دی په دې کې وضع هم عامه ده او موضوع له هم په کې څه شی ده او چې وضع عامي موضوع له خاصه لکه دغه وضع د اسماء اشارات او د مضمرات په نسبت چا باندې د متأخرین باندې دی وی وضع په کې عامه ده موضوع له څه شی ده او چې وضع خاصه موضوع له عامي نو اکثر کتب وایي چې دا اسیو احتمال عقلی دی او دې ته په خارج کې مصداق نشته بعضی خلک وایي چې د دې لپاره مصداق چې دی دا مشتقات دي وایي په دې کې وضع خاصه ده موضوع له څه شی دی نو دا څلور احتمالات عقلیه پکې په نزد مصنف رحمت الله علیه باندې کوم یو مذهب غوره و مذهب د متأخرین وی ویلي چې لکه دا مضمرات او اسماء اشارات په جزئی کې داخل دي دا د جزئی نه بیرون نه دي کچا قید د عالم لګول نو غلط کار کړی دا ولی وی فإن الوضع وفيها وإن كان عاما پدې کې وضع اگر که عام ده لكن الموضوع له خاصنا على ما هو التحقيق لیکن موضوع له پدې کې خاصه ده لکه څنګه چې مذهب تحقیق ده وشوا هم پیژند د مفرد واحد المعنى اقسام یو څه شی شو هلا چې واحد المعنى مفرد نو یو پکې جزئی شو بل څه شی شو جزئی شو ګوري ورته وبدونه متواتن دی وی بغیر ددنه څه شی دی الا نو هر کله چې مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د قسم اول د مفرد واحد المعنى نه چې جزئی نو شروع کړل په قسمینو اخرینو کې دام د واحد المعنى اقسام دي دی وی وبدونه متواتنا الک یو قسم د دې چې د هغه څه شی د کلی متواتر ده او بل کلی مشکک ده وجد حصر په کې دا چې دغه واحد المعنى یا به پدې کې تشخص وینو دا جزئی شو مخکې مویل یا به پدې کې طالب تشخص نه وینو دا کلیش او چې کلیش نو دا کلی به خالی نه وي یا به صدق د دې
کلی په افرادو باندې علی السویه وي نو دا کلی متواتی. لکه صدق د انسان چې په افرادو خپل باندې علی السویه چې زید عمر بکر وغیرہ ده، او یا به صدق د دې کلی په افرادو باندې علی التفاوت نو دا کلی مشکک شه. دا کلی متفاوت خبره درته لاندې را روانه ده. طالب دی کلی متواتی ته کلی متواتی ولی وي، متواتی د تواتون ده او تواتو راضی به معنی توافق. متواتی د تواتون او تواتو راضی په معنی د چا سره؟ د توافق سره. نو چې تواتو په معنا د توافق سره راځي کلی متواتی تم کلی متواتی ځکه ویل کیږي چې د هم په خپل افراد باندې علی سبیل التوافق څه شي وشوا. او کلی مشکک ته کلی مشکک ځکه وای چې دا ناظر واقع کوي په شک. که ناظر دی ته وګوري چې دا کلی په اعتبار د چا سره الا د اصل معنا سره موجودیږي په ټولو افرادو کې، نو ګمان کې چې دا کلی متواتی دی. اصل معنا خو دا و چې ټولو افرادو ته ور شامل شي. او کدی ته وګوري چې دا معنا مختلفه ده او متفاوته ده، الکه دی یو کې یو شان موجود دی او دی بل کې څه شی دی، نو دې ته بیا څه شوي طالبه الا نو ګمان کې چې دا مشترک دی، ځکه دا معنا یو ته ور شامله ده او دا معنا چاته بل ته هم شامله ده. نو چې کله خبره دسې شوله دا اختلاف پکې را پیدا شو، نو ناظر په شک کې اچي نو دی کلی ته کلی مشکک ځکه ویلی کېږي. مازغه خلاص شول. وبدونه متواتر ان تساوت افراده فی الصدق. ګوره بغیر د دې جزینه چې مخکې مو وویل دا کلی متواتر دی، خو ان تساوت که مساوي افراد ده پچا کې ان تساوت که مساوي افراده فی الصدق والا او که چرته څه شو مساوی په صدق کې نو بلکې تفاوت پکې و، نو فمشککونه دې ته بیا څه ویل کېږي طالب کلی مشکک. وجه مې درته ویل چې مشکک څخه د اسم فاعل ده، دې کلی ته کلی مشکک ځکه وایي چې د ناظر په شک کې. وحسروا التفاوت غرض د ماتن د عبارت نه بیان د وجوه د تفاوت د تشکیک دی. الکه تفاوت په سلور قسمه ده، یعنی تفاوت چې د دو شیانو په درمیان کې راځي نو اقسام سلور دي. دی کې به یو خامخای کم ګوره. وحسروا او محسر کړي بند کړي د قوم تفاوت لره فی الاولیته پچا کې دا معنا به په یو کې اول موجود ای او په دویم کې به دویمه مرتبه کې موجود ای. والاولوی او والاولیته اولویت دا معنا به موجود ای بنا بر اولویت، یو کې به اولای په نسبت دبل، اولیت یو کې به اول وی په نسبت دبل، شدت یو کې به شدید په نسبت دبل، زیادت یو کې به څه شي طالب زیادت وی په نسبت ته چا باندې دبل باندې. دنه وزي نه دا اقسام د چا د تفاوت دا سلور دي طالبا: اولیت، اولویت، شدت او زیادت. نو اولویت راغه طالبا، اولویت یعنی دا شی بس شی اولاوی. اولویت یو کې په طریقې د چا سره وی دا اولویت سره، او په دویم کې په طریقې د چا سره وی. اولویت چاته وی؟ وی اولویت عبارت ده د دې نه چې دا کلی صادق وي په بعضو افرادو باندې د وجه د چانه د مقتضا د ذات نه. دا کلی تقاضا د دې کی چې د په بعضو صادق شي، خو دا ذات په تقاضا د دې کی، او په بعضو باندې به د وجه د چانه د مقتضا د غیر نه. بعضو باندې به صادق د وجه د مقتضا د ذات نه، او بعضو باندې به صادق د وجه د مقتضا د غیر نه. لکه مثلا طالب مبدیون دا یو کلی ده، یعنی رڼا کون کې، نو دا یو کلی ده. او دا مبدیون طالب په شمس باندې دا صادق ده د وجه د چانه د مقتضا د ذات د شمس. ذات د شمس تقاضا د چا کې د دویا او د رڼا کوي. او په اردوی باندې ګوره د ازمکه تم ارض المدوی او ویل کېږي، خو لیکن د وجه د چانه طالبا وشوا. او تشکیک فی الاولیت عبارت ده د دینه چې کلی په بعضو افرادو باندې موجودی یو کلی ده صدق د دې په یو باندې مثلا موجودی په طریقې د چا سره اول وی، او په بعضو باندې څه شي، په بعضو باندې اولیت ده کنه، یو کې څه شی ده اول، او په بل کې څه شی ده.
یا لن تعبیر وکړي چې صدق د کلی په بعضو افرادو باندې علت وي د وجه د صدق د دې نه په بعضو آخرو باندې، یعنی دا یو باندې چې صادقیږي نو صدق د دې په دې بعضې افرادو دا علت دی د وجه د چا نه د بعضو نورو. لکه موجودون یو کلی دی چې صدق د دې طالبه په چا باندې په واجب باندې علت دی د پاره صدق د دې په چا باندې په ممکن باندې، ځکه چې وجود په واجب کې علت دی د پاره د وجود د چا د ممکن، دې ته اولیت ویلی کېږي. اولیت دا معنی چې صدق د دې علت وي د پاره د چا صدق د دې په نور افرادو باندې، صدق د دې په بعضې افرادو علت وي د وجه د صدق د دې کلی نه په بعضو آخرو نورو باندې. او تشکیک په شدت عبارت دی د دې نه چې صدق د دې کلی په بعضې افرادو باندې په طریقې د شدت سره او په بعضو باندې په طریقې د چا سره د ضعف سره. په چا سره طالب یو کې شدید یو بل کې څه شی او دا بل کې زیادت راغی صدقه تشکیک فی زیادت دې ته ویل کېږي چې صدق د کلی په بعضو افرادو باندې دا په طریقې زائدې سره وي او صدق د کلی په بعضو افرادو باندې زیادت په مقابل کې څه شی دی نقصان دی کنه. نو دا کلی په بعضو افرادو صادقیږي په طریقې د زیادت سره او په بعضو به صادقیږي په طریقې د نقصان سره. او صدق فی شدت دې ته ویل کېږي چې دا کلی په بعضو افرادو صادقیږي په طبیلې د شدت او په بعضو باندې په سبیلې د ضعف سره. مسله باندې پوه شولئ؟ دا څلور اقسام شو، تاسو راځئ وګورئ. وحصروا التفاوت في الأولوية والأولية والشدة والزيادة ولا تشكيك في الماهيات ولا في العوارض. الک په عوارضو کې او په ماهیاتو کې تشکیک نشته. ته بل مسله درته وای اشراقیونو د مشایینو اختلاف دی، اوګه د اختلاف دی دلته دوی چې دغه ذکر کړی دی. خدا ځان سره یاد کی طالبا چې په عالم کې درې اشیاء دي: ماهیات یو، اعراض دوه چې مبادی دي، او دریم عرضیات چې مشتقات دي. ماهیات اعراض او دریم څه شي عرضیات. مثال د ماهیات لکه حیوان ناطق، دا ماهیت انسان دی کنه. مثال د اعراض او د مبادی لکه سواد او بیاس، نطق او د غرنګ ضحک، کتابت و غیر ذلك. او مثال د مشتقات او عرضیات لکه اسود، ابیض، ناطق، ضاحک و غیر ذلك. نو دا څه شی دی؟ مشتقات دي کنه. نو تشکیک په عرضیاتو کې بالاتفاق موجود دی. څه شی دی طالبہ؟ په عرضیاتو کې څه شی دی؟ دې کې د چالنجر شته عرضیات تاسو ته مویل مشتقات دي. په دې کې څه شی دی؟ بالاتفاق تشکیک موجود دی، دې کې لانجه شته دی نه. او په اعراضو کې بالاتفاق غیر موجود دی. په اعراضو کې څه شی دی؟ بالاتفاق غیر موجود دی. او په ماهیاتو کې اختلاف دی په مابین د اشراقین او د مشایینو کې. اشراقین قائل دي چې تشکیک په ماهیاتو کې موجود دی، او مشایین قائل دي چې تشکیک په ماهیاتو کې موجود نه دی. نو د ماتن په دې مسله کې رائے د موافقه د رائے د چا سره؟ د مشایین سره. د چا سره؟ نو د ترجیح د رائے د دوی ته ترجیح ورکړی ده. نو راغې درته ویلې ولا تشکیک فی الماهیات ولا فی العوارض. الکه په ماهیاتو کې او په عوارضو کې تشکیک نو ګوره یو خو څه شی و اتفاقي وه، ماهیات اختلافي په مابین د اشراقین او د چا کې. ولا بل فی اتصاف الافراد بها، بلکې تشکیک چې راځي نو دا په اتصاف د افرادو کې بها په دې عوارضو باندې. الکه د عوارض چې په څه شي په دې اوصافو باندې متصف شي نو تشکیک په هغې کې راځي. نو فلا تشکیک فی الجسم، په جسم کې تشکیک نشته، ولا فی السواد، او په سواد کې تشکیک نشته دی. الکه دا خو اعراض دي او جسم ماهیت دی او سواد څه شی دی؟ عرض دی. په دې کې تشکیک نه راځي. بل فی اسود، بلکې تشکیک چې راځي نو په چا کې راځي؟ اسود کې راځي. دا د مشتقاتو کې دی. دا نظر د چا طالب د مشایین. ومعنى كون احد الفردين اشد من الاخر. الکه نور درته ذکر کړ سلوري ورته ویلې هغه نور واضحه هغه درته ذکر نکړه، د دې تفصیل درته کین وغه نه تخپل خبر را معلومه وکنه. دی وی ومعنى كون احد الفردين، معنا د کېدو د یو د فردینو نه اشد من الاخر، چې خلک وی لکه دا یو فرد دی بل نه اشد دی. نو د دې څه معنا ده؟ یعنی یو تفاوت قسم د تفاوت اشدیت وکنه. نو د اشدیت معنا څه شی ده؟ وی دا یو اشد د بل نه انه بحيث ينتزع عنه العقل، لدین عقل انتزاع کی په معونت د وهم سره، چې دا وهم ورسره ملګری شي. امثال د چا؟ تړي رو امثال
دغه ته نه کی چې لکه دې کې دا شی څه شی دی اشد دی او په دې بل کې عذاب دی او قوي دی پکې ويحلله وعقل د دې تحلیل کې الیها دغه امثال ته حتی ان الاوهام العامه تر دې چې د عام او وهمونه ذهاب کی چې د اشد متالف ته من هذه د امثالنا د چانه د امثالنا نو دې تاسو شی ویل کی شدت لن تعبیر کو شدت ته ویل کی چې کولی دا موجود ده پچا کې طالبه اله په بعضو افرادو کې په سبیلې د اشدیت سره او په بعضو کې موجود دی په سبیلې د چا سره د ضعف او د کمزوري سره د فهم کې د چې دا خبره درته وکړه نو یو څه اشارات ته ذکر کړي دی هغه به ان شاء الله بیا وایي